قرآن خصفا اعلان کړی دی چې کله په تاسو باندې مهنګایي راځي. مخکې نه موږ ته وارننګ را کړی دی، خبردار کړي هم یو. وی که دا کار مو کو خو ټیک ده، په سکون کې به وي، او که عمر نه کړو نو ګراني به د باندې راځي، تنګي به د باندې راځي، قات به د باندې راځي. څه اعلان یې کړی دی او د دې مهنګایي او د ګرانۍ دپاره یې څه سبب ښودلی دی قرآن. نو څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری، چا چې زما د ذکر نه مخ واړو، ذکر نه مراد قرآن دی، چا زما د قرآن نه مخ واړو. قرآن نه مخ اړول دا یوازې دا نه چې مثال تلاوت یې پرېږدي، د قرآن نه مخ اړول دا هم دی چې یو ملک دی، د مسلمانانو ملک دی، ولته د قرآني نظام نافذ نه وي. یو ملک آزاد شوی د اسلام په نوم باندې وي او قانون پکې د انګریز چلیږي، په عدالت کې فیصله په قرآن نه کیږي بلکې د انګریز په کتاب باندې کیږي، نو دې ته وایي د قرآن نه اعراض کول، د قرآن نه مخ اړول. نو قرآن څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکری، چا چې زما د کلام نه مخ واړولو، د ذکر نه مخ واړولو، فإن له معیشتا ضنکا، نو د معیشت به زه تنګ کمه.